الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. اسماء الله الحسنى بارکی بحث شروع شو. اللہ اور رحمان بارے کی سب بنیادی خبریں مارس کړي دي. آیت کریمه چې کوم مالستل دی ناغه مونږ ته تاریخ ښیي د دې خبرې چې دا جمله د بسم الله الرحمن الرحیم د ډېرې مودې راسې را روانه ده. دې کې تاریخ لیکلی دی، اصل تاریخ بیان دی پکې. صدا سے کلمه نه ده چې رګندې نن سبا خلقو جوړه کړې ده. سلیمان علیہ السلام چې ملک سبا ته کوم خط لیکلی و د هغې ابتدا کې بسم الله الرحمن الرحیم و. او خیاران بیا په دې پوهېږي چې د الله په اسماو کې د دریو اسماو تعین ولې کړی شوی دی. د الله خو ګڼ اسما دي، بشمیره اسما دي د الله رب العزت. د یو داسې جمله چې هغه د ډېر مخکې نه شروع ده، اوس هم موږ ته حکم دی چې تاسو د هر نیک کار په ابتدا کې بسم الله الرحمن الرحیم وایئ. د آخر دا څه وجه ده چې د الله رب العزت د نورو اسماو ذکر دی کې نشته. غالباً داسې وقت با دنیا کې نه وي چې پای کې د الله رب العزت د دې درې اسماء او ذکر څوک نه کوي. ځکه د مسلمان د شان سره ښایيږي چې هغه هر کار د الله د نوم نه شروع کوي. اگر چې نن د الله رب العزت نوم خلکو برباد کړی دی. موږ ته حدیثو کې دا معلومه ده چې کله یو بنی آدم یو نیک کار شروع کړي د بسم الله الرحمن الرحیم نه شروع کړي. خو څنګه چې مونږه د عهد نبوت نه تدریجاً رستو پیدا کیږو رستو ځو، نو هر یو څیز کې د بدعات او عمل دخل دی. یو نیک کار به کېږي، مثلا د جماعت آبادېدل شروع کېږي، د هغې دپاره مستقل فنکشن کوي خلک، سس نه کوي. پکار دا چې د الله نوم واخلي او شروع کړي. بس سیده ساده دین د زموږ. مسجد قبا چې آبادېده په کومه طریقه آباد شوی و، مسجد نبوي په کومه طریقه آباد شوی و. زموږ خیال دا چې ګنې زموږ د دین په کتابونو کې یا د حدیثو په کتابونو کې د دې څیزونو تذکرې نشته. ټوله کې تذکرې شته. په دې مصیبتونو باندې مونږ خپل دین برباد کو او مونږ ځان ته ژوند ډېر مشکل کو. شروعات چې کېږي بس پکار دا د الله نوم دې واخیستی شي، او هغه نوم د کم ابتدا چې قرآن مجید کړی دا بسم الله الرحمن الرحیم په دا کافي ده. ولې احادیثو کې راځي مختلف د حسن درجه کې چې کل امر ذی بال لم یبدأ فیہ ببسم اللہ الرحمن الرحیم فهو اقطع واجزم. هر جائز کار چې د الله د نوم نه شروع نه کړی شي هغه لنډی او بوچی، هغه تکمیل ته نه رسی او که بالفرض ورسی پای کې برکت نه. بدا مختصر کارو په دینی کارونو کې مونږ دا لانجې جوړ کړي. نن به افتتاح کېږي، هغې دپاره هم اهل یورپ پسې مونږ تلي یو. هغې د افتتاح لپاره یو مستقل پټی لګولي، خلک ورته هسې ځي راځي. خو چې کله هغه تکمیل ته ورسي نو بیا ورته هم خلک ځي راځي. خو هسې یو رسم یې جوړ کړی چې پټی ولګي او قینچي ورسره وي او پیته کټ کي وځي دننه. دا د اهل یورپ په تشبه کې مونږ کم ځای ته رسېدلی یو، اس به سره رسېدلی یو. زمونږ خادو کې هم دا طریقه ده چې کله خلک خادي کوي که نه، نو د ولیمې دپاره
ولیمه ورته ویل شرعاً خو مناسب نه دي ځکه چې ولم نه شي او ډوډۍ ورکوي که خو بار کیف هغې کې هم چې څه کوي نو هغه څاروی چې حلالوي نو چم ګاونډ کې خلک راجمع کېږي دا رسم دی دا زموږ دین نه دی په دې څیزونو باندې انسان ته مشکلات پیښېږي ژوند ډېر ګران شوی دی په دې لحاظ باندې چې ذمه دارۍ یې دله درکړي دي چې پلانکي ځای حلاله کوي نو یو ځای یې والته ولېږي چای به جدا وړي بل ځای کې د جومات افتتاح کېږي نو یو کس والته ځي هلته به هم چای وړي دا ډېر مشکل کار شو سمپل ساده ژوند دی زمونږ هغه دا دی چې د بسم الله الرحمن الرحیم نه شروع کا او کار کوه د چا د جمع کولو څه ضرورت نشته دا رسومات دي دې مونږ تباه کړي وو نو بار کیف یو هوښیار سړی په دې پوهېږي چې کله مونږ بسم الله الرحمن الرحیم وایو نو په دې کې د الله نوم هغه الله دی هغه د هغه اسم ذات دی رحمان باندې 13 جمعه مونږ څه بحث کړو ایک څه خبرې پاتې وې دوه درې ناغه انشاءالله نن کوو او یې پسې الرحیم باندې و بحث کوو رحمان کی مونږ عموم دی دا د اسم تفضیل صیغې دي دواړه په دې کې عموم دی رحمان هغې ذات ته وایي چې د هغه رحمت په کائنات کې هر څیز ته شامل وي هر څه شی دی کا حیوان دی او کا هغه انسان دی که ځمکه ده او کا اسمان دی درنده چرنده پرنده هر څه شی دی خو چې د هغه رحم د چا رحم چې هر څیز ته شاملي هر چا ته شامل وي نو هغه ته رحمان وایي او 13 جمعه ما اشارتن ویلو چې یمامه کې یو سړی و مسیلمه هغه و ځان ته رحمان الیمامه ویل زه د یمامې رحمان یم نو الله رب العزت هغه دومره بدي شو چې هغه سره لفظ د کذاب په ژبو باندې راوست وڅوک دا نه وایي چې فلان کې رحمان یا رحمان د یمامې مسیلمة الکذاب دا د هغه د نوم یو لاحقه جوړه شو اس تاریخ کے بعد مسیلمہ نم نہیں مسیلمہ سره به الکذاب ضرور لیکلی محدثین د دې وجه دا ښیي امام خطابی وغیرہ چې هغه د الله د رحمانیت جامه ځان ته اغوستول شروع کړل او هغه نوم یې ځان له کېښودو کوم چې الله پورې خاص و نو الله هغه ته د لذت د ذلت لباس ورکړو د ذلت شهرت یې ورکړو کم ځای کې چې د مسیلمه ذکر کېږي نو خلک به هغه ته کذاب وایي ټوله تاریخونو کې مسلمانان ټول مسیلمة الکذاب وایي مسیلمه کذاب په دې باندې الله ډېر ناراض دی چې دا الله خاص نوم دی انسان له ورکړی شي دا الله خاص نوم دی رحمان دا الله خاص نوم دی الله داسې خلکو له بیا کمال نه ورکوي فایده نه ورکوي دا ټول نقصان پورته کوي د دې وجه نه دې طرف ته خیال ساتئ چې کوم اسماء الله پورې خاص دي نو هغه مخلوق ته مه وایه رحمان چاته مه وایه انسان عبدالرحمن کېدی شي رحمان نشي کېدی د چا نوم عبدالرحمن یې نو هغې ته رحمان یې مه وایه دا غلطه ده ما له بعضې ملګري تپوس وکړي نوم زه ورته یم سړی څه ووایي زمونږ زړه ډېر غواړي چې مونږ عبدالله عبدالرحمن نوم کېږو لیکن زمونږ خلک عبدالله عبدالرحمن نه وایي عبدالرحمن وایي عبدالله ته به عبدالله وایي چاله نوم کېږي محمد نه ته به خلک محمد وایي یعنې مونږ دومره ذلت ته تللي یو او دومره زمونږ علمي معیار غورځېدلی دی چې مونږ په دې هم نه پوهېږو چې دا خو اسلامي نومونه دي او تاریخ د دې چې مونږ ګورو نو اکبر علیه ما یستحقه دا مصیبت ټول هغه پیدا کړو دا کوشش دا چې د ملک نه د اسلام نوم ختم شي
نو د هغې لپاره واحد ذریعه دا وه چې د عربۍ د الفاظو تلفظ دې بدل کړی شي. عبدالله ته عبدالله ویل د هغې وخت نه شروع شوي. دا بعضې خبرې ډېرې وړې وړې لیکن پای باندې هوښیاران پوهېږي چې د انجام به صحیح. دا پلاننګ چې کوي کم خلک هغه ډېر په سلو پوایزن شکل کې زهریله څیزونه وایي لیکن په داسې طریقه به شو کوي خلقو ته چې د هغې نه یو مذاق او مزاح جوړ شي او وروستو 50-60 سال بعد د هغې نتیجه هغې ته برآمد شي. د دې وجې نه که هوښیار علما چې نا تنبیحات کوي وخت په وخت چې دا کار خو تاسو کوئ خو دا هم ښه ونه کړل. 10 کاله 20 کاله 25 کاله مخکې چې زمونږ کم ثقافت او تهذیب کم لیکل کمې ډرامې کمې افسانې لیکلې کېدې نه به شروع کېدې د څه شي نه افسانې وګورئ تاسو چا چې کتلي لیکلې شوې افسانې ډایجسټونو کې موږ لوستلي ډېر شي هغه شروع د دې نه شي چې د غیر محرمو په منځ کې تعلق وي او هغه تعلق منتج په دې شي چې هغه ښځه بیا خپله خاوند پرېږدي او بل چا سره وځي. هر تاریخ چې تاسو ګورئ د افسانو د ډرامو لیکلی شوی دقه دی. دا کله نه شروع شوی دی دا 20-25 سال مخکې نن د هغې نتیجه مونږ بوکتاو که نه بوکتاو. دا خلق د اسلام خلاف چې څه کوي دا د سکیم لحاظ سره کوي مضبوط بنیادونو باندې کوي او په داسې انداز کې کوي چې خلک ویږي دا تفریح ده. تفریح نه وي ایک زهر ملو کړی شي او د هغې بنیادي حمله زمونږ یو خو اعتقاد باندې بنیادي او دویم زمونږ اخلاقو باندې د هغې حمله د مسلمان ترقی په دې دوو څیزونو ده اعتقاد او اخلاق. اخلاقیات زمونږ تباه کړی شي په دې طریقه باندې چې دکه قسمه مزاحیه څیزونه لیکلي کېږي د هغه ته تمثیل شکل کې تاسو سره ډرامه وای تمثیل په شکل کې پیش کړی شي خلک خو د هغې نه مزه واخلي لیکن د هغې دغه نتیجه وي دا کوم چې مونږ اوس وینو. نو دې غیر مسلمو چې د عبدالله نه عبدالله جوړو نو دی جوړ کړی د اکبر په زمانه کې ما سره یو کتاب د اکبر باندې اکبر الہ آبادي چا په هغې MA تھیسس دی یا MPhil MA تھیسس دی غالبا هغه دا ثابت کړي دي په دې کې چې دا ټول څیزونه د هغې ځای نه خراب شوي دي. اوس زمونږ هېڅ سړی عبدالله ته عبدالله نه وایي بلکې عبدالله ورته وایي. عبدالله اوس لفظ نه دی عبدالله دی. عبدالله وایي د الله بنده لوی لوی خلق وایي هغه عبدالله نه وایي عبدالله به وایي. عبدالرحمن څوک نه وایي عبدالرحمن به وایي یا څوک نوم ډېر برباد کړي سړی ویل هم نشي هغه. نو دې کې مونږ د الله رب العزت څومره ګستاخي کوو که مونږ په دې پوهېدی چې الله د الله اسم ذات دی او رحمان د الله صفت دی داسې صفت چې کې شمول دی هر چیز ته شامل دی عموم دی پای کې نو مونږ به چرې د رحمان نه رحمان نه وی جوړ کړی. د دې وجه دا ده چې مونږ ته د الله د ذات څه علم نشته د الله د صفت په اهمیت مونږ پوهېږو نه. څنګه چې د الله په ذات باندې ایمان ضرور دی نو دارنګې د الله په صفت ایمان ضرور دی. دا د وظیفو نمونه نه دی چې ته تشه وظیفه کوله دی دا د عقیدي څیز دی. اوس الله رب العزت د هغه رحمانیت هر څیز ته شامل دی د دې وجې نه د الله نه سوا بل څوک رحمان نشي کېدی. هغه هر څوک یو مشهور شاعر دی خلک هغه ته صوفي بزرګ وایي عبدالرحمن بابا. مونږ د هغې بې عزتي نه کوو لیکن هغه بیچاره دومره ناپوهه دی چې ځان ته پخپله هم رحمان وایي. د دې نه د هغه د بزرګۍ پته لګېږي چې هغه څومره په اوبو کې دی. یو سړی چې په دې بنیاد نه پوهېږي چې رحمان د الله خاص نوم دی مخلوق ته دی ویل کفر دی زه څنګه اعتماد وکړم چې دا نیک سړی و دا د الله دوست و. زمونږ خلک د عقیدت پرنګ کې هر څه وایي هغه په هیڅ شعر کې ځان ته عبدالرحمن نه دی ویلی
نو موږ خامخا چاته کافر نه وایو، هغه ته موږ کافر نه وایو. خدای یو سوال دی زموږ مخې ته چې د الله دوست هغه هغه یي چې هغه د الله په اسماء او په صفاتو پوهېږي. د یو سړی چې په دې نه پوهېږي چې رحمان د الله خاص نوم دی او مال رحمان ویل ځان ته نه دي پکار، نو زه څنګه هغه ته د الله دوست وایم؟ سوال جوړېږي. لیکن خلک دې زموږ لګیا به د هغه ښه کلامي هغې نه انکار نه کوو، لیکن بېچاره ته دا پته نه وه چې الله د هغه خاص نوم رحمان دی، بل چاته رحمان نشي ویلی. امام قرطبي د خپل کتاب مقدمه کې 15 ځای لیکلي دي چې من قال لغیر الله رحمانا یکفرو. یو سړی چې د الله نه سوا بل ته رحمان ووایي دی کافر کېږي به دی، ولې دا خو د الله خاص نوم دی. څنګه چې مخلوق ته الله نشي ویلی، نو دارنګې مخلوق ته رحمان هم نشي ویلی. دې پسې دریم اسم الرحیم دی. دا دواړه نمونه رحمان الرحیم د دې مصدر چې کوم دی رحمت دی. رحمت څه ته وایي؟ رحمت مهربانۍ ته وایي، رحمت نرمۍ ته وایي، رحمت شفقت ته وایي. اللہ رحمان دے، اللہ رحیم دے. قرآن مجید سورۃ الاحزاب کے آیت 43 کے دا تصریح کرے دا چې وکان بالمؤمنین رحیما، وکان بالمؤمنین رحیما. اللہ مومنانو باندې د مخکې نه رحیم دی. دا مطلب نه دی چې رحیم و ګندې اوس نه دی، نه، د مخکې نه الله رحیم دی. کان بالمؤمنین رحیما. د ډېر زمانه قدیم نه د ماضي نه الله په مؤمنانو رحم کوونکی دی. اوس هم رحم کوي او بیا هم رحم کوي. او د هغې رحم په تقاضا باندې الله دیله قرآن غوندې کتاب ورکړی دی، او الله دیله د سیدنا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم غوندې رسول ورکړی دی. دا د هغه د رحمت تقاضا ده. او د الله رحمت مخلوق سره یي د هغه د شان مطابق. لوی لوی خلقی هغه یو داسې خبرو کی چې هغه د قرآن و سنت د نصوصو خلافي. معتزله داسې خلق دی چې هغوی د الله په صفاتو کې عجیب و غریب تعویلات کوي، ډېر عجیب و غریب. دا نمونه موږ د بېعزتۍ په خاطر نه اخلو، دا صرف ښیو چې فلانکې صاحب چې کوم دی دا معتزلي دی، او د چې کومه فلانۍ خبره کړې دی درست نه ده. په دغه مقصد یې دی. اهل سنت والجماعت رحمت نسبت الله ته کوي، دا د الله صفت ده، او الله د خپل شان مطابق رحمت کوي. لیکن رحمت او شفقت انسانانو کی چی مخلوق کې هغه د زړه نرمۍ ته وایي. د یو انسان زړه په چا نرم شي نو په هغه باندې مهرباني وکړي. د چا درد ته وګوري په هغې دردمن شي نو په هغه سره رحمت وکړي، مهرباني وکړي. خو دا داسې پاگلان دي چې دی الله او انسان یو ګڼلی دی. یعنی دا الله رحمت دپاره مغې دا بنیاد ګرځولی دی چې دا به ګندې د الله زړه وي. نو چې کله مونږ د الله زړه تسلیم کړو دا خو مونږ الله جسم وګڼو. لوی لوی خلق یې د مصیبتونو کې اخته شوي دي. دا الله هر صفت د هغه د شان مطابق، د هغه رحمانیت د هغه د شان مطابق دی، د هغه رحیمیت د هغه د شان مطابق دی، د هغه استوا د هغه د شان مطابق ده، دارنګې د هغه نزول د هغه د شان مطابق دی. وجه د هغې دا ده چې لیس کمثله شیء، د الله په شان ته څه شی نشته. صفت به راځي بېشک، لیکن د یو سړي دماغ چې هغې طرف ته ځي دی د سره الله پېژني نه. الله څه مخلوق خو نه دی چې مونږ هغه دپاره داسې جسم ثابت کړو څنګه چې د انسانانو یا هغه صفت ثابت کړو کوم چې انسانانو کې دی. دا د غلطۍ بنیادي خبره ده. امام زمخشري ډېر لوی د علم خاوند، دا هغه تفسیر دی کشاف. الکشاف کې دلته دی د بسم الله الرحمن الرحیم تفسیر کې لیکي چې ومعناها العطف والحنوه،
ومنها الرحم لانعطاف علی ما فیها. سوال پیدا گئی په ځان باندې چې کله عطف سړی چاته مایل کېدل شروع شي، مینې شروع شي، محبت شروع شي، نو دې ته وایي رحم. رحم چې کوم دی د مور بچدانی هغې ته هم رحم په دې وجه وایي چې د هغې نه څوک پیدا شوي نو مور هغه ته مایلی. نو دی وایي قلتو زه دا وایم چې هو مجاز عن انعامه علی عباده. د الله رحمت څه شی دی؟ د الله رحمت دا مجاز دی ته دې خبرې چې هغه په خپلو بندګانو باندې انعام کوي، خپلو بندگانو باندې چې الله کوم انعام کوي نو هغې ته رحمت ویلی دی. صفت یې بدل کړه، تعویل یې وکړه. ولې د ذهن کې شبهه دا راغلی ده اوس چې که زه داسې ووایم چې الله هم رحمت کوي نو بیا به زه الله لا دا هم ثابتوم چې د هغه داسې زړه شته دی چې هغه متاثر کېږي. دا مصیبت راغلی دی. عجمه چې راشي او سړی قرآن و حدیث پرېږدي نو دی ګندونو کې ننوځي. دا ډېر لوی سړی دی، فصاحت بلاغت د زده کړې دپاره، لیکن داسې ټوس ټوس غلطۍ کوي. لأن الملک اذا عطفا علی رعیته ورق لهم، ځکه بادشاہ ملک هغه چې کله یو رعیت ته کوږ شي، هغه سره یې مینه شروع شي، ورق لهم او رقت پیدا شي په هغه کې، اصابهم بمعروفه و انعامه، نو بادشاہ هغه له څه ورکي؟ هغه له انعامات ورکوي او خپلې نیکۍ ورسره کوي. دا د تعویل کړی د الله په صفت کې، د الله په رحمانیت په صفت کې تعویل کړی دی. حال دا دی چې هغه سړی به ډېر لوی کم عقلي چې د هغه خیال دا دی چې ګنې د الله رحمت هغه زړه ته محتاج دی، او ډېر لوی کم عقل وي هغه چې د هغه خیال دا وي چې د الله رب العزت رحمت هغه ګندې د انسانانو غونده دی، انسانانو غونده نه دی. الله رحمان الرحیم دی. د دې دواړو صفتونو میانځ کې فرق څه دی؟ هغه دا دی چې رحمانیت عام دی، هر څه ته شامل دی. رحیم کې یو تسلسل دی، یعنی د هغه رحمت کې انقطاع نه راځي، ودرېږي نه، بندېږي نه. دا د عقیدې خبره ده. زموږ د خلکو د عقایدو زده کولو سره څه دلچسپي نشته. د دې فایده څه ده؟ د دې فایده دا ده چې انسان یوازې نه بلکې کل کائنات د الله رحمت ته محتاج دي. د دې وجې نه د انسانانو باندې پابندي دا ده چې دی هر خپل ضرورت رحمان نه غواړي. قرآن یو ځای دا ملازمه قایم کړې ده چې چونکې الله رحمان دی په دې وجه هغه د عبادت مستحق دی، او رحیم کې دا دی چې الله رب العزت د هغه نعمتونه د هغه رحمت کې تسلسل دی. انسان که ګناه کوي نو هم الله په هغه خپل رحم نه بندوي، مهرباني نه بندوي. ستا په خیال چې یو سړی ستا مخالفت شروع کړي، ستا زوی دی، ستا اولاد دی، نو ته بیا کور کې هغه پرېږدی؟ خوراک ورکوې والله؟ انسان دې ته نه تیار. لیکن نن څومره خلق د الله منکر دي، او د الله په دې منونکو کې، په دې مسلمانانو کې څومره خلق ګناهګار دي، لیکن الله په چا ډوډۍ بنده کړه چې تو ما نور خوراک نه کوي. د الله دې صفاتو کې کمال لري چې انسان پې رب وپېژني. زمونږ خلکو دې نه تشې وظیفې جوړ کړي، دا رحمان دومره ځله وایه او رحیم دومره ځله وایه نو دا کار به کېږي. دا بنیادی طور د الله د وحدانیت دلایل دي. په دې الله پیژندی شي، الله په ذات نشي پیژندی. تا ته به څوک د الله ذات څنګه ښیي؟ انسانانو غوندې لاس پې د هغه نشته، تلل راتللی د انسانانو غوندې نشته، نو څنګه به سړی پیژني؟ د الله پیژنګلو د هغه په صفاتو کې. رحمان الرحیم کې موږ ته تعلیم دا دی چې انسان کا هر څومره ګناهونه کړي دي نه دی مایوسه کېږي نه.
ولې الله رحمان دی او رحیم دی. پکار دی چې انسان توبه طائب شي، خپل ګناهونه پرېږدي او د الله دربار ته راشي، تنهایی کې دی د الله نه خپلې غلطۍ معاف کړي. زمونږ استاد به وایي چې تمہارے آنے میں دیر ہو سکتی ہے لیکن اللہ کے راضی ہونے میں دیر نہیں ہو سکتا. انسان د خپلې غلطۍ منلو کې ډیل کولی شي، مهلت ورکولی شي، لیکن انسان چې د الله دربار ته راغی او د سترګو نه یو دوه درې اوښکې وبهېدې او اظهار یې وکړه چې ربه زه ګنهګار یم، نو د الله په رحم کولو کې وخت نه لګي. د دې جملو مطلب دغه دی. نو موږ چې کله شروع کوو د کار نه بسم الله نه شروع کوو په دې وجه چې یا الله شروع خو ما کړه، تا الله یې، ته زما رب یې، ته هر څه کولی شي او ته رحمان الرحیم یې، تکمیل ته رسوونکی ته یې. نو زمونږ په ابتدا کې د یو کار بسم الله نه یې خلک راجمع کړو، څوک ډولکي وغږي، څوک هسې چای وڅکي، څوک پکې بسکټ وخوري، خبره ختمه شوه، ردی کېښوده. او چې کله کار ختم شي نو بیا څه کوو؟ بیا توره جنډه راوړو نو په هغه ځای کېږدو، یا د سپي او کپرۍ راوړو نو په هغې ولګو. دا زمونږ مسلماني ده. دې کې د اسلام هېڅ نشته. اسلام هغه څوک زده کوي چې جومات ته راځي، جومات ته چې راشي چې هلته عالم ناست وي، دوڼمار نه، چې عالم ناست وي او صحیح ګایډنس درکړي، تعالی صحیح رهنمایي وکړي ستا چې دا کار د ګناه دی، دا د ګناه دی. غټ کټ ګاډی به یې اغوستي ښه مزېدار، فرنټ ته یې چوک یو ښه چپړه یې به تړلي، اصله دا جي نظر نه اخلي. دا د مسلمانانو دین دی، دا د هندوانو دین دی. یعنې زمونږ عملي طور اسلام نشته، دا د هندوانو دین دی که موږ روان یو. بس پکار دا چې موږ د الله په ذات भरोسه وکړو. کم تکلیف چې را رسي هغه تکلیف را رسي کم چې الله مقرر کړی دی، او خیر به هغه حاصلېږي کم چې الله موږ له راکوي. دا د مسلمانانو عقیده پکار ده. عقیده برباده ده. د الله په ذات یقین نشته دی چې هغه رحمان الرحیم دی، بس هغه ورته خمیني ښکاري چې که زه ایله کږېږم نه رانه سټ وایي. الله داسې نه دی. الله کائنات دې لپاره نه دی پیدا کړي چې دې کې سختۍ وکړي، دی دې لپاره پیدا کړي چې په دې د خپل رحم مظاهره وکړي. او موږ وینو هر سړی د خپل ګریوان کې وګوري چې آیا زما د عمل لحاظ سره زه د دې مستحق یم چې د دې ژوندی پاتې شم. کوم اعمال چې زه کوم نو آیا هغه د دې لایق دي چې زه د ډوډۍ وخورم؟ د خلکو مخکې مه کوئ دا خبره. تنهایۍ ته لاړ شي، هلته بیا سوچ وکړئ، خپل ګریوان کې وګوره، نو تا ته پته ولګېږي چې دا محض د الله رحم و کرم دی چې مونږ ژوند تېرو. ورنه زمونږ اعمالو کې دا څه شی نشته دی چې هغه زمونږ د بچاو سبب جوړ شي. نو بهر کیف رحمانیت کی شمول دی او رحیم کې تسلسل دی، یعنی الله رب العزت د هغه رحم کې هېڅ کمی نه راځي. دې معنی به انشاءالله نور هم څه خبرې کوو. اقول قولي هذا استغفر الله لكم ولسائر المسلمين.